إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دا سورة العمران دی آیات یوسل 15 نمبر آیات. اوس پدې کې هر اډلې ته الله پاک په شیطان ویلي د اسلام څخه د مسلمانانو څخه اټکر کاغه ځان ته انپی وای، شافعي وای، مالکی وای، انبلی وای، دیوبندی وای، بریلی وای، قادری وای، چشتی وای، هر څوک چې دي الله دا شیطانان دي تا ویروي چې دا د الله کتاب مه وایه، په دې سره ګمراه کېږي. الله وای زه د مؤمنانو دوست یم، کارساز یم، مددګار یم او فتوا زما کار دی. تی به هغه رقم زما فتوا بیانوي لکه څه رقم چې ما حکم کړی. الله پاک و نبي ته هم وایي، بار بار یې ویلي دي چې ای نبي کوم څه چې زه تا ته وحي کوم هغه بیانوه، چې څه رقم ما تا ته ښوونه کړه هغه رقم یې کړه. د خپله ځانه به فتوا نه جاري کړه دپاره د خلکو د خوشحاله کولو. که چیرې الله ناخواسته ته خو نه کوې بالفرض، که تا د ځانه فتوا جوړه کړله د خلکو د خوشحاله کولو لپاره، زه به دې تر د راسته لاس راونیسم، بیا به دې د غاړې رک پرې کړم، دا خلک دې بیا تا د ما څخه بچاو کړي. نو اوس څه وایي؟ وانما ذلکم الشیطان، دغه شیطان چې دی دا ستاسو ای مؤمنانو یخوفو بیروي مې. وایي ته د غوا والا ته ناست یې د هغه لمونځ نه دی زده، ای کافره مشرکه که لمونځ نه دی زده راسه تیورې زده که، خو ته چې یې دی خوا دې کوشش کوي لمونځ کوي د الله څه ویریږي تر خپل وسه پورې لمونځ زده کړی دی. کافره ته چې ته د الله قرآن تا ته موږ پیش کړو ته نه منې، بېدینه تا د ما سره کول کړی، تا ویل که ما خبره نه وم د الله د قرآن زه به ارمونه یم، زه به لعنتي یم. بیا چې زما خبره تا ته ما آیتونه پیش کړي تا جواب نه ولو، نو اوس ته څه کوې؟ لعنتي د الله د دین دشمني کوې. الا انما ذلکم الشیطان، دغه شیطان چې دی چې دغه د مؤمنانو په خلاف باندې دی، یخوفو بیروي اولیاء خپل دوستان. وایي د دا سره مه کښېنه دا به دې واړوي، د دا سره مه کښېنه دا امامان او نه مني، د دا سره مه کښېنه دا حدیث نه مني. ای د مشرکي زو لعنتي، څوک چې د الله قول نه مني او د نبي صحیح حدیث نه مني هغه د الله د قرآن انکار دی. الله ورته وایي مشتي ته هم وایي صحابو ته ویلي دي فلا تخافوهم او مه بیریږئ او د دوی څخه د دا کافرانو څخه مه بیریږه. الحدیث موږ کافران مشرکان بولو په څه یې بولو؟ دوی وایي انبیا ژوندي دي، عام خاص خلک ژوندي دي او ورو د مرګه بعد راځي په ننوځي بیا سوال جواب کیږي او د اوښ بول حلال دي، آس حلال دی. نو دا په دې وجه موږ دوی بولو کافران مشرکان. دغه چې ځان ته پچپیران وایي موږ مشرکان هم بولو کافران هم بولو، په دې بولو چې الله وایي سړی مړ شو د ده اندامونه کار نه کوي، نه غوږونه کار کوي، نه سترګې کار کوي، نه عقل. دوی وایي چې دا مړي اوري په وخت کې د دغسې تی ورشوه کوې په ډوري کې دا ته اوري، او چې ته کله دعا ورته کوې چې السلام علیکم اهل دیار په دغه کې اوري، او بل یې په جنګ یې دغه کې چې هغه اویا کسان بیا سره په څا کې وه دا ته اوري. دا د الله د قرآن خلاف عقیده ده. او بل الله قرآن کې وایي چې 2 کاله وکشي ته تی ورکړه، دوی وایي یا 2.5 کاله. نو چې د الله حرام یې حلال کړ نو دا کافر دی. او تعویذونه دي پنجپیران یې کوي جایز ورته وایي دا شرک دی. دی په نقشبندیه کې دي، نقشبندیه هغه عقیده ده د وحدة شهود عقیده ده. هغه سړی چې ډېر عبادت وکړي بیا دی په هر شي کې الله ویني. موږ دا وایي چې موږ هر شي ته وګورو موږ د دې خالق څه چې الله دی. دغه وحدة الشهود عقیده دا د مجدد الف ثانیه عقیده ده. بل هغه عقیده ده د وحدة
دغه کې دا د وجود هغه هر شي الله دی او الله دی ان د هر شي چې موږ ګورو د الله دی موږ چې هر شي ته موږ ګورو موږ د دې خالق الله دی دا اچستیه والا دي چې دا زموږ په پښین کې دا کوم چې په نامه د دیوبندیانو یادېږي تبلیغیان یادېږي دا هغه کړل هغه چې دا غول پاک بولي په دا وجه بولي چې هر شی الله سو چې د الله احساس نه الله پاک دی شی پاک دی خنزیرم حلال دی انسانم حلال دی دا د هوادت الوجود بل اولول دا هم د ابن عربي دا نور ډېر چې کوم چې وای موږ تصوف کیو هغه وای چې الله راشي په انسان بیا ننوځي هغه انسان بیا دی چې لکه الله د لاس شي د غوږ شي د سترګې شي د هر اندام د الله شي نو دا سږي الله فلا تخافوهم او مه بیریږه د دوی نه وخافوني صرف او د ما سوه وام کوه زما کتابیانو زما او د نبي پر لار ځه ان کنتم مؤمنین که یاست تاسو مؤمنان که مؤمنان یاست د الله قرآن ته غاړه کښېږدئ او بیا ورته وایي الله وایي او نبي ته وایي چې ولا یحزنک تا دې غمجنه نه کړي ای نبي دا د دې خبرې لکه اوس موږ ته وایي ته ووایه الحمدلله چې موږ یې ورته ووایه وایي وګوره حاجي غلطه وویله او پلانی دې غلط ووایي نو چیش کې دا خبرې موږ بیروي موږ به دا نه بیریږو موږ چې بیریو د یو الله بشي یا ربه او ګونګی سړی دی او زبان یې کار نه کوي دی په خپل طاقت باندې چې کوم د تعالی ښوونه کوي په هغه په مطابق دی و خلکو ته او خبرې کوي نو هغه کوم چې دی وایي د ګونګي په مثال په زبان باندې مور شپي نو موږ خو جان بوجھ کر نه کوو که موږ جان بوجھ کر د الله کتاب غلط وای نو بیا موږ لعنتیان یو او که موږ کوشش کوو نو بیا سماجس دی چې کم سړی کوشش کوي نیز د کې هغه دپاره 2 ثواب وي چې کم سړی دستي زده کېږي دا د الله رحم دی په دواړو باندې خو آخواره کوي کوشش کوي نیز د کېږي د ډېر محنت او څخه نو الله پاک انعام تر دې زیات ورکړی دی چې 2 ثواب وي نو تی چې په قرآن پوه یاست ویلی سي ستی تر ستوني لاندې نه تېرېږي ستی په زړه کې د الله د کتاب عزت نشته د الله عزت نشته او د نبي عزت نشته څه شي دي اکوپ راغلی لکه زموږ چې د پښین ملا عبدالخالق پاکي چې ورته وایي هغه دا په خپل کتاب التحقیق المختار او لرد المحتار کې لیکي چې نبي اوس هم راکړلی شي په ژوند باندې د شیخ عبدالقادر نه راغلی 2 واره په خولو کې ورته کړو بیا هم د نصیحت نسو کولی بیا علي راغلی 6 واره هغه کې ورته کړل نو دا د دې عقیده ده چې نبي راکړلی شي الله قرآن کې وایي تقریبا دا اوس ما ولیکل پر فیسبوک مې شیر کړل چې الله واته واره چې الله کم کوم چې ما الله کې روح مې وایسته دغه روح دا بدن لره بیا نه راځي که راځي په قیامت به راځي دا بدن که د هر چا دی که د انبیاو دی که د هم خاص خلکو دی که کافر دا به خاورې کېږي په خاورې کې به ورکېږي خو زموږ خلک دا کوم چې بې ایمانه مسلک پرسته که هغه پنجپیریان دي که سلفیان دي که الحدیث دي هره ډلې چې هغوی د انبیا بدنونه پر خاوره باندې حرام دي دغې پراته دي که چیرې هغې پراته دي نو خو باچا نه یم او د سعودي ما به د نبي صلی الله علیه وسلم کم چې دی کې پټ دي ما به هغه وراشنلی چې راسې اوس وګوره چې الله حق ویلی دی که ستي ملایان حق ویلی دي الله قرآن کې وایي په سوره یاسین کې وایي چې هغه بې ایمانان خلک وایي مړ نه کوي یو سړی پر ځکنده دی وایي ملا صاحب راغله هغه سوره یاسین چې الله چې ستا اډوکې به زه خاورې کوم بیا به پنې په داسې زه تا پیدا کوم په دغه سوره یاسین کې وایي چې ما کم خلک مړه کړو بیا دې بدل رو نه راځي په دغه سوره یاسین کې او رجل مؤمن چې هغه کوم کافرانو شهید کړي هغه د ده رو د درته پروت په دې دنیا کې رو یې ولاړه چېرته جنت الفردوس ولاړه هلته دی کاش که زما قوم پیدا الله زه وګرځم د هغه خلکو چې هغه د عزت او ورکولو والا هغه زم په عزت والا کړم نو خبره دا ده چې د الله پر قرآن باندې
الله و اے نبی تا دې په غم کې نه وای چې الذین هغه خلک یسارعون فی الکفر چې دوی تلوار کې په کفر کې کفر هغه دا دی چې پر دین پیسې اخیستل ارام دي دوی حلال دي او کفر یې دا دی د ټولو که پنځپیره سره الله وایي چې انسان ما د خاورې پیدا کړ په خاورې کې به خاورې کېږي الله ما د انسان د خاورې پیدا کړی دی برته په خاورې کې به خاورې کېږي برته د خاورې به زه راکښنوم دوی دا نه مني دا الله قرآن کې دا ثابته کړې ده چې څه انسانان دي دا بشر دي او نور نه دي نور چې دی هغه مشتی په امنت بالله کې چې امنت بالله و ملائکته ملائکه چې هغه الله پاک دغه پیدا کړي نو پیدا کړي او نبی اسلام ته الله و اے نبی ورته وایي قل انما انا بشر مثلکم اے پیغمبر ورته وایي زه په شان انسان یم نو چې انسان سو ډوډۍ به خوري زموږ رقم به مثال اجت ورځي زموږ رقم به بدیږي او کم چې دیوبندیان دي بریلیان دي شیګان دي هغه د نبی علیه السلام زموږ د 12 امامانو غټې بولې حلال دي الله قرآن کې وایي سوره مزمل کې مدثر کې وایي که په مزمل کې وایي چې الله ای نبي ته دا جامع پاکې ساته لیکن دوی چیز کې یسارعون فی الکفر دوی په کفر کې تلوار کې وایي زموږ پلاني شامل لیکلي دي ادعایې لیکلي دي علمګیري لیکلي دي بخاري او مسلم لیکلي دي نو ستا بخاري ستا په مسلم کې د الله د دین خلاف روایات سه ستا په دا کتابو کې شیطان ته مسلمان ویلي ستا په کتابو کې لیکلي دي چې موعظتین دا د قرآن آخري 2 سورت دا د قرآن حصه نه ده ستا په کتابو کې لیکلي دي چې لوی ځوان ته که 5 واره غټه ښځه ده لنګه ده غټ سړی ورالي 3 وار 5 واره ته یې ورکړي دا د دې زوی الله قرآن کې وایي چې په 2 کال اندر کې به ورکوي نو ستا کتابونه د کفر ډک دي باید چې موږ د الله پر قرآن باندې هر عمل پیش کړو الله اینو بېشکه دغه خلک چې دي لن یضر الله هرګز به تاوان نه ورسوي و الله ته الله له څه تاوان که دا اگر د خلک د الله کتاب ومني اما د الله په باشي کې څنګه ناراضي کمی چې اگر د نه ومني هم الله چې الله صمد ذات الله بې نیازه دی بې احتیاجه دی ټول انسانیت که پیرانان دي که انسانان دي که حیوانان دي که مرغان دي که د مځکه دا ټوله الله ته احتیاج لري موږ مثال موږ الله ته احتیاج لرو الله موږ ته نه لري موږ ته احتیاج لرو الله پاک خپل کتاب راستولی باید چې په دې باندې موږ ته عمل وکړو الله وایي یرید الله غواړي الله پاک الله یجعل لهم چې نیکي کښېږدي پر دوی باندې یعنی چې نیک کښېږدي لهم پر دوی به حسن یو حساب فی الآخرة د دغه خلکو دپاره چې د الله د دین خلاف کوي د هغه دپاره د ثواب حصه نشته کافر مشرک بدعتي منافق د دې دپاره د مسلک پرست دپاره په هغه دنیا کې حصه نشته ولهم د دغه خلکو دپاره عذاب دی عظیم غټ ولې ان الذین بشک هغه خلک اشتروا الکفر دی واخلي کفر بالایمان یا په مقابل کې د ایمان لن یضر الله شیئا هیڅ وخت الله را تاوان نشي رسولی چې د ایمان پرېښوي او دغه بېدیني یې واخیستله ولهم د دې لپاره عذاب علیم عذاب دی دردناک هلته وویل عظیم غټ دلته علیم دردناک الله دې وس توفیق راکړي چې قرآن زده کړو عمل به وکړو تر بل پورې ورسوو